نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. پرون مونږ په درود شریف په باره کې خبرې کړې وې، لږ شانته دا غي ریکاپ دوهرایو کو. نو چې کومه خبرې مونږه درود شریف په باره کې کړې وې، هغه کې ولنې خبره دا و چې ک د محمد صلی الله علیه و وسلم نه علاوه نورو پیغمبرانو لمونګه صلی الله علیه و وسلم وایو نو دې کې څه حرج نشته. دویمه خبره دا و چې محمد صلی الله علیه و وسلم نوم سره درود شریف خو ویل دي، خو کلی کې نو لیکلو کې ور سره صلی الله علیه و وسلم لیکل پکار دي. بل دا چې کوم ته محمد صلی الله علیه و وسلم سره خپل مینا قتل دي، نو وګوره چې زمونږه درود سونه دی، مونږ هغه باندې څومره زیات درود وایو او زمونږ ایمان هغه پورې مکمل کیږي نه سو پورې چې هغه سره مینا ونکو، او مینا همیشه اظهار غواړي. نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم سره مینا بسنګوي، داغه اظهار بسنګوي، د هغه د سنت باندې عمل کول، داغه پیروي او درود ویلو نه. او اخیرا خبره ده چې دعا چې کله مونږ غواړو هغه کې چې کوم وخت مونږ لګو هغه وخت هم په عبادت کې شمار. نو ځکه مونږ ته الله نه ټول وخت دعا غوښتل پکار دي، اصرار سره، تکرار سره، یعنی بیا بیا او الله پورې چې انخلو عاجزه سره، ان شاء الله زموږ ټول مسائل به حل شي. اوس راځو نننی سبق ته طرف ته. بسم الله الرحمن الرحیم. واذا سألك عبادي عني فاني قريب. او کله چې زما بندگان ستانا زما بارکه تپوسو کی نو زه نږدې یم. اجيب دعوة الداعي اذا دعان. زه قبلهم د بلون کی دعا کله چې هغه زمانه وخواړي. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نو پکار دی چې هغوی هم زما حکم اومني او په ما ایمان راوړي د پاره د دې چې هدایت اومني. نو الله تعالی تبا دعا کو د هغه حمد و ثنا سره، د هغه تعریف سره. فاستغفروه ثم توبوا الیه ان ربي قریب مجیب. نو تاسو هغه نه بخنه غواړئ، بیا هغه ته توبه وکړئ، بشک زما رب نزدې دی، قبلون کې دی. رسول الله صلی الله علیه و وسلم یو ځل او فرمایل چې زه تاسو ته د شپې او د ورځ ټولو کې افضل ذکر بارکه اونویم، او بیا ویل چې تاسو وایې سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق. الله د مخلوق برابر سبحان الله. تاسو وایې د الله د مخلوق برابر سبحان الله، سچ هغه پیدا کړی دی او د هغه نه هم زیات سبحان الله. سبحان الله عدد ما فی الارض والسماء، سبحان الله ملء ما فی السماء والارض. سبحان الله د هغه برابر چې سزمکه او اسمان کې دی، او چې سزمکه او اسمان کې دی د هغه نم زیات भरपूर سبحان الله وایي. سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما احصى كتابه، وسبحان الله ملء كل شيء، وتقول الحمد لله مثل ذلك. او چې څه هغه پیدا کړی دی د هغه نه زیات سبحان الله، دا غي شیزونو د ګنته په حساب چې څونه شیزونه دي د شمار په حساب چې کوم هغه خپل کتاب کې شمار کړی دي د هغه برابر سبحان الله وایي، او د هغه شیزونو نم زیات، د هر شیز نه زیات سبحان الله او الحمدلله هم د دې په شانته وایي. نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم وایي چې تاسو دا ټکی په خپلم هزده کې، دا کلمات په خپلم هزده کې او نورو ته هم وښوئ، یعنی صرف ځان پورې محدود مه ساتئ بلکې نورو ته هم وښایئ. نو نننې هوم ورک به زموږ سي په خپلم دا کلمات ویل دي او نورو ته هم خول. او الحمدلله عدد ما احصا کتابه، د دې څه مطلب دی چې کله نه الله کائنات پیدا کړی دی د هغه ختمېدو پورې هغه ټول شیزونو د تعداد برابر چې کوم په لوح محفوظ کې لیکل کیږي دومره زیات. الحمدلله دومره تعریف ته الله تعالی ټولو کې اول څه شی پیدا کړو؟ قلم. بیا قلم ته وی ولیکا، قلم ته پوسو کو زسو لیکم. نو الله تعالی ورته وی چې اول نه اخره پورې قیامت پورې چې څه کېدو ولدي اټول ولیکا. د دې څه مطلب دی چې هر خبره الله سره لیکل ده، دا د الله علم دی چې څه کیږي او څه کېدو ولدي او هغه څومره دي. د دې ټکو تعداد مونږ ته نشته پته چې کوم لوح محفوظ کی هغه مونږ نه یو خبر، صرف الله خبر. لہذا مونږ الله نه دعا کوو، درخواست کوو چې اے الله د دې کلمات د تعداد برابر، د دې ټکو د شمار برابر مونږ تاسو تعریف کوو
چې کوم مونږه اډو شمارل نشو. والحمدلله علی ما احصى کتابه. ٹھیک شو. نو چې کوم لوح محفوظ کې لیکل شوی دی په هغه هم د الله تعریف او شکر دی. کوم تقدیر چې لیکل شوی دی هغه د الله رحمت فضل دی. ډیر شي خلک په دې دوه خبرو کې فرق نشي کولای، ځکه دا وضاحت ضروری دی. نو یو خو دا وایي چې څه په لوح محفوظ کې لیکل دي، ای کلمات ای ټکو د تعداد برابر مونږه تعریف کوو د الله، او بل دا چې الله څه لیکلي دي عدل سره لیکلي، په اس چا باندې څه ظلم یا زیاتې نه دی کړی. لہذا سبق څه شو مونږ لپاره چې ته تقدیر په فیصلو باندې چاته اعتراض نه دی کول پکار، چاته خپه کېدل نه دی پکار. نو مونږه د دې تقدیر په لیکلو باندې هم د الله تعریف کوو چې الله څه لیکلي دي صحیح لیکلي دي، چې قرآن کې څه لیکلي دي هغه هم ټیک دی، او چې څه لوح محفوظ کې لیکلي دي هغه باندې هم مونږه رضا یو. نو نن به ان شاء الله مونږه د الله په مدد علم حاصل کې مدد کولو والا دواګانو په باره کې خبره کو. الله سبحانه وتعالی قرآن کې خپل نبی محمد صلی الله علیه وسلم له حکم ورکړي، وقر رب زدنی علما، او تاسو وایې ای زما ربا زما علم زیات کا. سوال دا پیدا کیږي چې الله سبحانه وتعالی نبی صلی الله علیه وسلم ته په علم کې د اضافه د پاره دعا غوښتل ولې ویل، سبل شی ولې یاد نکړ چې په دې کې د اضافه وکړي شي علم ولې. تاسو خو به خبر یې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به هر سحر د فجر منځ نه پستا د علم دا دعا کوله، اللهم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، چې اے الله زه تاسو نه د فائدہ مند علم، د پاک رزق او د قبولیت والا عمل سوال کوم، یعنی دا سه عمل چې کم قبليږي. نو دینا مونږ ته سپته لګي چې هر مسلمان روزانه 3 مقاصد او پدې کې سبریک نه راځي، چټي نه راځي، نه د یخنیانو چټیانه، نه د ګرمیانو چټیانه، نه د ویکند بریک پکې راځي. دا داسې شیزونه دي چې کم بغیر مونږه اډو پاتې کېدی نشو. دا د هر ورځ ضرورت ته زمونږه، او غسدي فائدمند علم سوال، د الله نه د پاک رزق سوال، او الله نه د ښه کارونو توفیق غوښتل. ګوره علم تاسو روزانه پکاروي، ځکه چې هر ورځ تاسو څه فیصله کوي او پای کې تاسو راهنمایي پکاروي چې دا ټیک دی کدا غلط دی. لوګه هر ورځ مونږ ته کیږي، خوراک خو زمو پکاري کنه، نو ځکه د پاکیزه رزق سوالوم روزانه پکار دی. د کسه درم څه شي چې خخ اعمال توفیق غوښتل. په یو بل روایت کې عملا صالحا متقبلا راغلی دی، یعنی داسې اعمال داسې نیک عمل وکړو چې کوم ستاسو الله تعالی په بارگاه کې قبول شي. نو استاد تاسو کولی چې کوم ځای کې تاسو سحر مونږ کوي هغه ځای کې یا په دیوال باندې یا په الماره باندې سټیکی نوټون خلوي یا سکارډ شانته جوړ کې ځوړندې کې یا چې سم کوي دا 3 دعاګانې په اولی کې مخامخ داسې ځای کې چې چرته تاسو د فجر مونږ کوي دا اولی کې چې هر سحر تاسو دې ته ګوره او تاسو ته یاد وي او تاسو دا دعا ټیک شو. د عمل قبولیت خبره ولې وکړه چې داسې عمل راکا چې هغه قبولیت والی چې قبول شي، زکه چې ډیر شي داسې خلک چې هغه ډیر خسته عمل کوي خو عمل د شرک یا د بدعت نه ډک، د عبادت طریقې ټیک نه یا کار کوي خو قبولیت ورته نه وي، ځان ستړي کوي خو اخلاص نشته یا طریقه ټیک نه ده. نو دا ډیر ضروری دي چې سحر مونږ دا 3 شیزونه اوواړو چې یو ورځ هم زموږ خالی لاړه نشي دینه. سوچو کې څومره ورځې تیرې شوې چې دا دعا مونږ نه وغوښته. خوش نصیب دي هغه خلک چې کم دا دعا غواړي او بیا د دې شیزونو د حصول کوشش هم کوي. څنګه چې روزانه مونږ مینیو پلان کو، ځان له یو لیست جوړ کو کنه، نن بس په خو نن بس کو نن کم کارونه دي، دغه سه د علم د حصول کوشش ته پارم پلانینګ پکار دی. مونږ خزي خو خوش قسمت یو، کور ناستي یو، مونږ ته ډېری موقع دي، موبایل مونږ سره دی، یوټیوب مونږ سره دی، لیکچر اوریدي شو، کور ناسته مونږ کتابونو نه علم حاصلولی شو، او سړی هغه خو ځان غټي لوزي او اکثر ایسره هغه عمر موقع نه وي چې څومره مونږ سره وي. نو بل خبره دا چې صرف علم نه دی غوښته بلکې نفعمند فائدمند علم غوښته، ولی چې علم هم 3 قسمه دی، یو فائدمند علم، یو نقصان دی علم، او یو داسې علم چې کوم نه فائدہ ورکوي او نه نقصان. فائدمند علم هغه دی چې کوم انسان ته خپلم فائدہ ورکوي او نورو ته فائدہ ورکوي، چې کوم خپل ذات د پاره فائدمند وي، چې کوم هیڅ د کول انجویبل وي، خوند ورکوي بندلا په خپلم ته فائدہ اوچت کی او چې بیا زما کې دن راشي نو نورو ته مخم. او نقصان دی علم کم یو دی جادو کوډه یا داسې علم حاصلول چې کم نه خلکو ته نقصان ورسي، داسې علم چې کم نه انسانیت کې تباہی راشي. باز خلک داسې علم نه د الله پناه غوښتل پکار دي. او بیا یو بل قسمه علم دی چې
کم کې د وخت ضیاع وي. بعض خلک داسې علم زده کوي چې کم نه فساد او تباہی راځي. مثلا نن سبا ټول مور پلار د ویډیو گیمز نه ډیر پریشان دي چې د بچو مازغه په خرابېږي. د بچو د شوق نه مجبور شي نو گیمز ولا واخلي، خو ورسره خپمي به افسوس هم کوي. او بیا دک ماشومان چې لوی شي نو دک ویډیو گیمز جوړولو د پاره چې کوم علم زده کولی هغه د پاره ولا داسې کورسونو د پاره فیس او ډېر پیسې ورکړي چې ورشه زده کا. ولې چې نن سبا د کې ډېر نوکرای دي. دا گیمز چې کوم دماغ بالکل ډل کی، بازو کې قتل او غارت مسلسل کیږي لګیا دي نو ایت دک زده کوي. او بیا داسې گیمز جوړول چې کوم خلکو باندې دومره خراب اثر کیږي، هغه نه چې کوم ګټه دی کوي هغه بیا ریسک انتای بنوي نه وای کنه. نو غټ فیسونه ورکي او فائدہ هم څه نشته. نو دریم هغه علم دی چې کوم نه د وخت ضایع کیدل دي. داسې مضمون والی چې بس ډیګری ته ملو شي، بس یاره یونیورسيټي کې مې داخله غسته ده چې بس یو ډیګری راته ملو شي او هیڅ د کوي به اسنه ډیر فیسونه باور کی. الټا بعض علمونه پکې داسې دي چې ایمان هم پکې خپل خراب. علم چې دی کنه دا د جهل الټ علم مطلب دی د سشي د سشي حقیقت په ټوس طریقې معلومول. نو علم کې ماته ستاسو څنګه چې وی چې درې قسم دي. نو علم نافع چې کوم دی کنه د کې ټولو کې اول دینی او شرعي علم راځي. د دې از د کول فرض عین دی. فرض عین یعنی په ارچا باندې فرض دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دینی او د شرعي علم باره کې ویلي دي طلب علم فریضه علی کل مسلم. علم حاصلول په ټولو مسلمانانو فرض دی. کم علم فرض دی چې کم نه انسان خپل ایمان بچ کی، کم نه چې انسان آخرت کې کامیابی حاصل کی. دا ټولو کې افضل علم دی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. تاسو کې بهتر کس هغه دی چې قرآن زده کوي او خي، یعنی یا زده کولو والا جوړ شه او یا خودلو والا، دواړه د فائدې کارونه دي. بیا دویم علم چې کوم قسمه دی هغه فائدہ مند دی، هغه د دنیاوی علم او دا د ژوند تیرولو لپاره ډیر ضروری دی. مثلا طب، میډیکل تعلیم چې خلک کی، تجارت یا بزنس شو، زراعت دا چې مونږ پټي او فصلونه کرو، د نقشو جوړولو علم، جامې جوړول، سټیچینګ، د کور کنسترکشن، کورونه جوړول، گاډي څنګه جوړي، هر قسمه هنر، مختلف قسمه هنر دي چې کوم د انسان جون تیرولو لډیر ضروری دي. نو دا علم کفایه دي. کله کسان هم زده کی نو نورو د پاره بدا کافی شي. خو که پورا امت مسلمه کې ایسو کوم دا علم نه زده کوي نو بیا ټول ګناهګار وي. ولې؟ ځکه چې انسان چې کله د دنیا علم نه زده کوي نو پته د سکیږي انسان شاته پاتې شي. او چې انسان شاته پاتې شي نو په هغه ذلت او محتاجی مسلط کړي شي. هغه بیا ذلیلی، هغه بیا بیزتای، بیا فیصله داغه په لاس کې پاتې نشي. ولې چې فیصله هغه کس کوي او هغه ملک کوي کم چې د علم طاقت لري. چا سره چې علم وي نو انبیاء کرام صلی الله علیه السلام چې دی اغه ته هم الله سبحانه و تعالی مختلف قسمه هنر خولیو. داود علیہ السلام له د اوس پنې د جوړولو، تاولو، اغینا زیرا جوړولو، زنجیر جوړولو د دې علم ورته خېلو. او د داود علیہ السلام عبادت پم تاسو ته پته وي، یو ورځ به روزه کې خدا، یو ورځ به کوجا. دا غي باوجود به کار کولو او مونږ چې روزه وساتو نو سوایو بس اوس مې روزه د کار رام نکی. داود علیہ السلام بشپوخت کې ویخو، نیم یو حصہ به ودو، یو حصہ به ویخو، عبادت پم کولو او دا غي باوجود به کاروم کو. او هغه نه صرف نبیو بلکې هغه بادشاہ مو، د ملک بادشاہ مو، د خلکو فیصله کول هم دا غ ذمہواری وا. او د دې باوجود باغ علم هم حاصلولو. نو مونږ ته بیا سب کول پکار دي. مونږ ته خپل د ورځې روټین داسې جوړول پکار دي چې مونږ دین او دنیا دواړه یو ځای ځان سره ساتو. دا نه چې دین د پاره وته نو دنیا را نه بالکل پاتې شو، او نه دا چې مونږه د دنیا علم دومره حاصلولو پسې لاړو چې د دین علم کې صفر شو. نو کوم یو علم حاصلول دي داسې علم چې د کوم شي مونږ ته ترغیب راکړې شوی دی او داغي هرس هم ساتل پکار دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي احرص علی ينفعك واستعن بالله. چې کوم نتا ته حقیقي فائدہ رسید اغي هرس وساته، یعنی داسې علم سره هرس وساته، اغي د پاره هرس لرا او د الله نه مدد غواړه او مایوس کېګما، یعنی همت کا او مخکزه. او ټولو کې اولنې علم چې کم انسان ته هیڅ د کول پکار دی هغه څه دی؟ فعلم انه لا اله الا الله. هغه د توحید علم دی. علم حاصل کا او ځان خبر کا چې الله نه سوا څوک معبود نه دی. نو ټولو کې اول د توحید علم، هغه نه پسته د عبادت علم، ولې چې الله تعالی مونږ خپل عبادت له پیدا کړیو. نو ټولو کې ضروری علم چې کوم هیڅ د
کې کول واجب دي هغه څه دي چې علم حاصل کا او ځان پوهه کا چې الله سوا څوک معبود نشي. او مونږ د پاره چې کوم ضروری علم دی هغه څه دی؟ چاردام څنګه کوي، طهارت ته کوم شیز نه حاصلېږي او په کوم شی باندې طهارت ختميږي، تیمم څنګه کوي، هغه سره مونږ څنګه کیږي، مونږ طریقه صدا مونږ کې خشوع څنګه راولو، کنا جوړ شنو مونږ به څنګه کو. دا نه چې نا جوړ شنو بیا به مونږ د خلکو نه تاسو نه کو چې ها اوس نشم لګولې زخم دی تیمم به څنګه کو، بلکې اوله نه مونږ ته پته کېدل پکار دی. ډیر شي خلک په جهالت کې مونږ پری دي، حالانکه مونږ په اس حالت کې معاف نه دي. که په ولاړه نه شي کولې په ناسته به کې، که ناسته نه شي کولې په ملاسته به کې، که جب خوځي نو مونږ کول دي. هر کور کې تیمم لوټه یا د تیمم پیک کېدل پکار دي. نن سبا دا الودا کې عام ملاويږي. ٹھیک شو. بیا دین علاوه مونږ ته دیگر عبادت باندې هم پکار دي چې پورا علم وي. کم شي نه روزه ماتيږي، کم شي سره کم کار سره روزه مکروه کیږي، د روزې ټول احکامات. بیا روزو نه پس اختر راځي، اختر څنګه تیرول دي. زمو خدا خیال دي چې بس خسته جامې جوړې کو مټایان یو وشو خلکو کرا لاړ شه. خو اختر پر سه عبادت شته که نشته، په کومه طریقه وکړو. بیا پکې معاملات راشي، مور پلار سره څنګه تعلق پکار دی، د بچو تربیت څنګه کول دي، خزه خاوند به یو بل سره څنګه معامله کوي. او دا شیزونه داسې ازده کې چې پکې شک باقی نشي. مونږ ته سجده سهو کولم ناراضي چې غلطي وشي نو بیا مونږ ته پوښتنه کوو چې په دې به سجده سهو کوو او کنه کوو. نو بل دینه علاوه د حلال او د حرام علم زده کول دي کې صرف خوراک خبره نه ده چې څه شی خوراک حلال دی او څه حرام دی، بلکې مونږ څه کولی شو او څه نشو کولی. بعضی شیزونه هم بعضی کارونه حلال او حرام دي. مثلا مسلمان خزه چې بهر وزي نو هغه بس اچي او سړی بس اچي ځکه چې په سړی هم یو حد پورې ستر دي. دا مونږ ته معلوم کېدل پکار ده چې نری جامې چې کوم نه جسم ښکاری یا چې کوم ډېری ټایټ وي او کله اغینا د خپو پورا شیپ ښکاری نو داسې لباس سره تاسو خزو مخکم نشیتلې ځکه چې ګوډې پورې زمونږ د خزو نم ستر دي. هغه صورت کې بیا که تاسو لا بالکل داسې سټایټس نه علاوه سبل لباس نه ملاويږي نو بیا ډېر وګدوګ کمیسونه اچوي. ٹھیک ده کنه. نو دا ټول زمونږ علم پکار دی چې وي اخرت کې به کوم شی فائدہ راکړي. د جنت بم انټری ټیسټ وی نو کوم شی د جنت پتلو کې رکاوټ دی دا علم هم مونږ حاصلول. ٹھیک ده. نو د علم د پارا دعا زکه وکي چې زمونږ رب چې دی هغه صفت علم لري او هغه کل صفت علم لري، هغه العلیم دی، هر شیز نه خبر دی. قران کې راځي الم تعلم ان الله يعلم ما في السماوات والارض. تاسو خبر نه چې اسمان او د ځمکې هر شی د الله په علم کې دی. وان الله قد احاط بكل شيء علما. او بشک الله هغه خپل علم سره د ارشي احاطه کړی دا، یعنی د علم په اعتبار ارشي نه راچا پیرا کړی دی. الله ټولو کې اول څه شی پیدا ک څنګه چې ماته استوي قلم، او قلم څه شی دی؟ د لیکلو شی دی، د سره علم حاصلېږي. او اولنی وحی کې څه حکم دی؟ هغه کې الله تعالی وی اقرا بسم ربک الذی خلق، د خپل رب نوم سره اولولا چا چې ټول پیدا کړل. خلق الانسان من علق، چې انسان د چکوینی نه پیدا ک. اقرا وربک الاکرم، ولولا او ستا رب ټولنا لوی کریم دی. الذي علم بالقلم، چا چې قلم سره او خود. علم الانسان ما لم يعلم، انسان ته هغه څه او خودل چې په کم هغه نه پوهید. نو لیکل لازمی حصہ ده چې کلم درس لیکچر وی نو د آی کې تاسو سره پکار دي چې خپل پن خپل کاپی یا پیډ وی او هغه کې د عمل ضروری خبرې ضرور لیکي چې دا علم محفوظ شي ځکه چې زبانی خودونه مونږ ته نه یاد پاتې کنه. نو الله تعالی د دې قلم قسم هم خوړلې دي او علم حاصلولو او د دې هیڅ د کولو په اړه کې قران کې سره غلي دي الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. الله تعالی الرحمن قرآن او خودلو هغه انسان یعنی هغه په خپل قرآن او خودلو. خلق الانسان هغه انسان پیدا کړو. علمه البیان هغه ورته خبرې کول خودل. نو بیا د دې څه مطلب دی چې علم د پاره کمیونیکیشن ضروری دی، خبرې کول، اوریدل او پوهیدل. که انسان د علم د پاره نه خبرې کوي نه اوري نو بیا هغه کې په حیوان کې څه فرق شو؟ او د انبیا صفت هم دا پاتې شوی دی. آدم علی السلام چې ټولو کې اول تخلیق نو هغه ته علم ورکړ چې دا هغه روح
پوزې ته ورسېده نو هغه له اتروشي ورغی نو هغه ته الحمدلله ویلو خول. نو ټولو کې اولنې کوم علم خولو د الله حمد د الله ثنا ورته وخیله او نه پس ته د نور شیزونو علم ولا ورک. نو دینه د علم تقسیم هم پته لګي چې ټولو کې اول کوم علم زکول دي الله مبارک چې دا شکر بسنګ کو حمد بسنګ کو او داغه د دین په اړه کې معلومات او بچو لم عمدې طریقې سره تعلیم شروع کول پکار دي. دویم علم کوم یو الله تعالی آدم علی السلام ته دای ټولو شیزونو نمونه خول دا د مخلوقات علم دی دا د دنیا علم دی او دغه علم په وجه فرشتو ته وې چې د سجده وکي نو دا سجده صرف د علم په وجه ده. انسان ته چې په فرشتو کوم فوقیت ورکړي شو هغه ولیو چې فرشتو هغه نمونه اون ویلی شو او آدم علی السلام ویل علم خبره واټوله. قرآن یوسف علیہ السلام مبارکی وی وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لَمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. او بشک هغه د علم خاوند وو د هغه چې کوم ورته مونږ خودلی وو او لیکن اکثر خلک نه پوي. ابراهیم علیہ السلام بارک قرآن وی یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی. ای زما پلاره بشک ما ته هغه علم راغلی دی کوم چې تا ته نه دی راغلی نو زما خبره ومنه. تا ته نه دی راغلی یعنی د هدایت علم. ٹھیک شو. بیا موسی علیہ السلام نبی کېدو باوجود علم از د کولو له خضر علیہ السلام لذي هغه ته لړ شي ریکوست ورته کوي هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا. تاسو سره چې کوم علم دی کوم رشد دی کوم هدایت دی تاسو مله اجازه راکوي چې زه تاسو په فالو کوم تاسو سره پاتې شم تاسو غینا ماتم سو خوخه. نو خضر علیہ السلام ولې اجازت ورکو او بیا چې دی یو ځای سفر شروع کو نو سیولیدل چې مرغې رااله او هغه د دریا نه سیننا وبوس کلی. نو خضر علیہ السلام ورته وی چې الله قسم دی چې زما علم او ستا علم د الله د علم په مقابله کې دین زیات نه دی سونه چې دی مرغې دی چنچنی د دریا نه وبو په خپل مخوکه کې واغسته. نو یو علم وحی چې کوم موسی علیہ السلام سره او بل علم خضر علیہ السلام سره نو دینم د علم تقسیم کیږي او د کسي دنیا کې د علم ډیره ورایټي دا ډیر قسمونه دي او په دین په علم کې ډیر قسمونه دي. بعض خلک د قرآن تجوید ترتیل او د تلاوت ماهر وي بعض د دې معنی فهم غور او فکر او تدبر کې ماهر وي څوک قاری وي څوک محدث وي او څوک فقيه وي. هر انسان هر شي نشي زده کوله خو ټولو کې اول سیز د کول دي د الله د معرفت علم لازم دي چې موږ هغه او پیژنو او دا کتاب زده کو دام لازم دي. نو دومره علم ضرور زده کې چې په کوم تاسو عمل کولی شي یعنی قرآن سره د سنت علم هم لازم دي چې عمل متقبلا وکي. ٹھیک تا رسول الله صلی الله علیه وسلم معلم په حیثیت لګلی شوی. رسول الله صلی الله علیه وسلم وی قرآن په الفاظ کې انما بعثت معلم او نبی صلی الله علیه وسلم چراغ نو موږ ته سو خول کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمه ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. څنګه چې موږ په تاسو کې یو رسول لتاسو نه راولېګ هغه په تاسو باندې زموږ آیتونه حکمونه لولي او تاسو پاکوي او تاسو ته کتاب او حکمت خای او هغه درته خای چې پکم تاسو نه پويږئ. نو مونږ ته هغه خبرې پته ولګي دي د رسول صلی الله علیه وسلم نه چې کوم ته نه پتا کوم چې صرف د قرآن نه پته لګي. دنیاوی علم خو صرف د دنیا معاملات خي او قرآن د دنیا او د آخرت دوانو علم راکړي او د صحیح عمل بنیاد صحیح علم وي او عمل هغه پوری نشي ټکېدی سو پوری چې تاسو سره د صحیح علم سورس نوي. بیا جبرائیل علیہ السلام ټولو کې لوی فرشته او هغه له ټولو کې لوی سکار ورک علم هغه وحی راوستا پورا قرآن راوړ رسول الله صلی الله علیه وسلم لا. او بیا یو ورځ جبرائیل علیہ السلام په انساني شکل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په مجلس کې کېناست او هغه نه ډیر ښه سوالات وکړل او سوالات جوابات اغستو نه پسته لاړو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل تاسو ته پته ده چې دا څوک. حضرت عمر رضی الله عنه وی چې ما عرض کړ چې الله رسول زیات خبر دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دا جبرائیل علیہ السلام کوم چې تاسو د دین تعلیم ورکول لا راغلیو. نو دې نه پته لګي چې د تعلیم دوه طریقې یو طریقه دا ده چې څوک تاسو ته لیکچر درکې او علم اوخی څنګه چې دا اوس مونږ کوو لګیایو. او دویمه طریقه د سوال او جواب په ذریعہ چې څوک سوال وکړي او تاسو جواب ورکړي. ولې چې قرآن هم دا وایي فاسألوا اهل الذکر ان کنتم تعلمون. که تاسو سره علم نه وي نو ورشه علم والو نه تاسو کا او خاص سوال
نیم علم دی. د ښه انسان ملاوېدل او بیا هغه نه علم حاصلول د خوش قسمتۍ علامت دی. نو دا زمونږ د امت فرایض کې دی چې موږ په خپل علم حاصل کو بیا نورو ته وخوایو. نو ځکه دې لپاره دعا غوښتل پکار دي، رب زدنی علما. او که موږ سره ډو علم نه وي نو موږ به نورو ته څخایو. نو دې لپاره پکار دی چې دا آیت موږ یاد ساتو. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا الیہم لعلهم يحذرون. سورہ توبہ کې آیت نمبر 122 ته دا یاد ساتل پکار دي. ترجمه یې صدا او دا څه خو نه ده چې ټول مؤمنان د ټول په ټول وزي، پس ولې نه د هغوی هر ډلې نه د یو جماعت وزي د دې دپاره چې هغوی په دین کې پوهه حاصل کی، او دې دپاره د یو جماعت وزي د دې دپاره چې هغوی دین کې پوهه حاصل کی، او د دې دپاره چې هغوی خپل خلق ويروي، خپل قوم ويروي چې کله دوی ته واپس شي، د دې دپاره چې هغوی بچ شي. نو د دې څه مطلب دی چې د هر کمیونټي هر علاقې نه دی لږ نه لږ خلک څه خلک راشي، علم دی حاصل کی او بیا د لاړ شي خپل خلکو ته دی اوخی او هغوی دی بچ کی د دنیا کې غلطي انو کولو نه او د آخرت عذاب نه. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقه کار سو هغه به صحابه کرام علم خودلو له مختلف علاقو کې لیږل. مدینه طرف ته چې کله هجرت وکړ رسول الله صلی الله علیه وسلم نو هغه د اول حضرت مصعب بن عمر راغلی او هغه راتلو سره سو شو چې د قرآن یو ډیره لویه حصہ هغه د مدینه خلکو ته اوله نه خیلی وه، څو پورې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راتلل نو ډیر شي کسان مسلمان شوي وو او اوس د مدینه فضا رسول الله صلی الله علیه وسلم له هموار و. او بیا یمن طرف ته معاذ بن جبل لګرستو او هغه ته وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې ته د اهل کتاب یو داسې قوم لروانه چې ټولو کې اول هغه ته د دې حکم ورکا چې الله یو دی او چې هغه دا اومني یعنی په توحید باندې یقین راوړي، بیا ورته زما د رسالت وایا او چې رسالت اومني دا خبره په خبره مزغو کې کینی چې زه رسول یم د الله، نو هغه نه پس ورته د منځ باره کې وایا او یو روز او شپه کې ورته دا ټول مخایا. اول د الله پہچان، دا معرفت، بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیژنګلو کا، بیا د منځ ورته وایا او چې منځ شروع کی نو بیا غي ته وایا چې الله دا غي په مالونو کې زکات فرض کړی دی چې کوم به د اغي د امیرانو ناغستی کیږي او د اغي غریبانو لپاره ورکړي کیږي، او چې کله اغي دا اومني نو بیا ګوري زکات کې د اغي خخ مالونه غستونه پرهیز کوا، یعنی سختی په مکوا. دا نه چې اوس ای وروړي یو کمزوري وي یو د غینو ته د خواله والي او بل ورته پری دي، دا سي نه دی کول. نو الله سره د علم والو مقام ډیر اوچت دی او که تاسو آخرت کې بلندي غواړئ نو علم زده کړئ، علم سره خپل رشتہ جوړه کړئ او باقاعده مضبوطه رشتہ ور سره جوړه کې، ولې چې قرآن کې راغلي دي يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. تاسو نه چې کوم خلکو ایمان راوړي دي الله به د هغوی درجه پورته کوي، او کوم خلکو چې علم ورکړي شوی دی د هغوی درجه دي، د هغوی درجات دي. نو هر آیت زده کولو باندې یو درجه اوچتیږي. نبی صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې تاسو کې څوک دا نه غواړي چې هغه سره د یو خټه تازه اوخوي او داسې اوخي ورسره وي چې کوم وخت په مفتو کې ملو شي او بغیر د چا سره رشتہ کټ کولو قطرهمي، بغیر د ظلم، یعنی د جنگ جګړې بغیر ورته ملو شي، نه چا سره تعلق خراب کړي وینه په جګړه کړي او په مفتو کې ورته غټه تازه ځوانه اوخي ملو شي. نو هغه طریقه څه ده چې جمعه ته لاړ شي او آیات ته زده کی، او که یو آیات زده کړو یو اوخه، که دوی وکړي نو دوه اوخه، او چې سونه غواړي نو زده کوي. نو عربی ژبه کې به مال ټکی چې دا به د اوخله استعمالو، او زمونږ هم کګورې نو مونږ مال کلو کې اکثر مال غوا ته میخي ته دی ته وایو چې فلانی سره مال دی کنه. نو چې کم کس جمعه ته یو علم زده کوي ډېری خزانه وروړي، هغه یو قسمه مال دی. تاسو چاکور تلاړ شي، بازار تلاړ شي، د یا د یو روز نوکریو کې نو دومره مال راوړي شي کورته. خکه تاسو ته څوک وي چې ورشه په فلانی ځای کې د هیرو سیټ دی هغه راوړه، نو تاسو په څه وایې؟ بالکل الله اوس بره لړ شب مفتو کې ملاویږي، ولې نه؟ خو جمعات تتلل، آیات علم زده کول، خزانه ګټل، په دې زموږ یقین نشته، ځکه کوم نه درس مجلسونو ته زوم نه. خو یو بل خبره ده، الله تعالی ګوري بغیر علم
چاته د علم خبره ویل منع کړی دي. یعنی که تاسو چاته علم خودل غواړئ او ثواب حاصلول غواړئ نو اول دا یقین وکړئ چې کومه خبره تاسو ته پته ده هغه ټیک ده او تاسو ته پوره معلومه ده. او دې لپاره د انسان هغه خبره نه کوي چې کوم انسان په خپل کولی نشي. ولی چې فرمان باری تعالی دی کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. د الله پنځدې سخته دا الله پنځدې سخته ناخوخه خبره ده چې تاسو وایي هغه چې کوي نه. نو علم حاصلول ډیر ضروری ده او صرف حاصلول نه د لپاره دعا هم غوښتل دي ځکه چې دعا غوښتل ورله الله سبحانه و تعالی لارې اساني کی. بیا به تاسو دا نعمت ملاویدل شروع شي او علم ډیر غټ دولت دی. الله تعالی وی قرآن کې قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ته وایا آیا برابر دي هغه خلک کوم چې علم لري او هغه خلک چې علم نه لري؟ نو برابر دي ندی کنه. د الله په نظر کې عمل کولو او نتیجې په اعتبار سره دا دوه برابر ندي. جنت کې د دې درجه برابر ندي. نو هیڅ د کوي پرې دې ما ډیر حاصل کې علم چې درجه نوري موچتی شي. علم په بدولت الله تعالی معرفت ملاويږي دا خشیت حاصلېږي. انما يخشى الله من عباده العلماء. بشک د الله نه خو د هغه علم والا بندګان یریږي. چې موږ تاسو پورې علم نوي مونږ به د الله نه سو یری. علم حاصلولو یو بل وجم ده چې مونږه الله صحیح عبادت کول غواړو هغه د پاره هم مونږ ته د علم ضرورت دی چې پوره بصیرت سره د الله عبادت او د الله خلقو ته داغه د دین دعوت ورکو. د علم بغیر د الله عبادت کول ولدا سي دي لکه چې صحرا کې بغیر د س ډایرکشن سفر کول ولا صحرا ته لر شي او تاسو د لار نه پتا تاسو سفر کوي چرته بځه اخوا دی خو بځه رکبه او پته باندې لګي چې منزل ته رسې او کنه ٹھیک شو. نو علم بغیر تاسو د الله عبادت کوي د کهل په خو چې چاته د علم د حصول لار ملو شي هغه ته د علم اسباب ملو شي استاد ملو شي یو مرکز سره وابسته شي. نو چې دا وشي نو تاسو دا پوه شئ چې استاد د پاره الله د خېګړې اراده وکړه. ولې چې حدیث ته من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین. الله چې کوم کس سره د خېګړې نیت وکي یا خېګړه ول کول واړي هغه ته دین هغه ته د دین په عطا کی. علم او د علم لارې وتا آسانی کی. علم په وجه انسان د جهالت او د گمراهیت يرون روزي او رڼا تراشي او یخرجهم من الظلمات الى النور. یاد ساته علم بغیر عمل گمراهی ده. ولې چې تاسو پته نشته چې څه کول دي څنګه کول دي او څه کله کول دي. مثلا مونږ کول دي که تاسو ته اړو طریقه نه درځي نو تاسو پس کوي چې کلم زړه غواړي مونږ به کوي سو رکعات غواړي کوي به څنګه چې زړه غواړي کوي به نو به قبليږي نه کنه ځکه چې نوم خو تاسو د عبادت وی خو هغه د الله د خوخه طریقه خو بنوي کنه. نو قران کریم کې د گمراهانو د روش نه پنام غوښته کړي شوی دا او زمونږ د قران شروع ست کیږي اهدنا الصراط المستقيم مونږ ته نیغه لار او خایا صراط الذين انعمت عليهم د هغه خلکو لار چې په چاته انعام کړي دي غیر المغضوب عليهم نه د هغه خلکو چې غضب پکړي شوی دي ولا الضالين او نه د هغه خلکو چې گمراه شوي دي. الله مونږ په ضالین کې شامل نه کې. ضالین څوک چا سره چې نه علم نه عمل یا هغه خلک چې کوم علم بغیر عمل کولو غلط لارو باندې تل بیلارې خلکو. نو ار مونږ کې مونږ دا دعا کو چې یا الله مونږ داسې خلکو کې مشامل وا چې چا نه علم نه د علم شوق نو صحیح او غلط جایز او ناجایز او د حق او د باطل پیژنګلو د لپاره علم ضروری دی. علم د زړه او د روح ژوند دی. الله تعالی وی یا ایها الذين آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. اے ایماندارو د الله او د هغه رسول دعوت قبول کړئ کله چې هغه تاسو لره راوبلی د هغه د پاره چې تاسو ته ژوند درکې. امام ابن القیم ویلی دی چې الله سبحانه و تعالی زړونو د پاره علم داسې جوړ کړی دی لکه چې زمکه د پاره باران. څنګه چې زمکه ژوند د باران بغیر نشته د کسې د زړه ژوندوم د علم بغیر نشته. زړه مړ وي خو چې د علم رڼا راشي نو هغه جمع دی کېدل شروع شي. علم په وجه انسان د ګناهونو نه بچ شي ولې چې علم سره انسان کې د الله ير پیدا کیږي کنه او د علم په وجه شیطان د هربونه انسان بچ کی دي شي چې پويږي چې شیطان د کم طرف نه په کوم شکل کې حمله کوي. علم په وجه رشتې خسته شي په کورونو کې برکت وي په خپلو کې مینه محبت زیات شي. ابو هريره بویل چې قران ویلو په وجه کور خپل اوسېدو والو د پاره کولاو شي لوی شي کاغه وړو کې شانت فلټ وي خو
هغه داسې ښکاري لکه چې ډیر کولاو دی او پای کې فرشتي حاضرېږي او شیطان هغه کور پریږدي، د هغې خیر او برکت زیات شي او قرآن نه ویلو په وجه کورونه خپل اوسېدو والو دپاره تنګ شي. په لوی لوی محلونو په شانتې کورونو کې هم د انسان زړه تنګ وي. او سوچ وکړې چې موږ څومره قرآن وایو، زموږ بچی څونه وي او زموږ خاوندان څونه وي. موږ ته صرف یوازې نه انفرادي طور باندې نه بلکې اجتماعي طور باندې ټول یو ځای پکار دي چې کورونه قرآن سره آباد کو او د علم په بدولت د سکینت نه ظلم کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې کم خلق د الله کورونو کې په یو کور کې د الله د کتاب تلاوت کوي، د هغې خپلو کې تعلیم کې مصروفي، یعنی یو بل ته ښیي او زده کوي، په هغې د الله طرفه سکینت نازل کیږي، رحمت هغې نه راچاپېره شي، فرشتې هغې نه راچاپېره شي او الله دا ذکر ځان سره موجود فرشتو کې کوي. علم سره رزق هم زیاتېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانہ کې دوه رونو آی کې یو راغی نبی صلی الله علیه وسلم ته یو براته هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم نه علم حاصلولو او دویم با مزدوری کوله. نو دا مزدوری چې کوله د خپل رور شکایت وکړو چې لکه دې خو روزانه لیکلو لوستلو لاړ شي او زما مدد نه کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرته سوې وی تا ته څه پته ده کې دې شوم د په وجه تاسو ته رزق ملاويږي. مونږ ته هم داسې لګي کنه بعضې وخت چې یاره مونږ په دې بل باندې خرج کوو او دې خو په خپل نه کوي، نو مونږ ته څه پته لګي چې د بل کس بعضې وخت داسې خلک وي په کورونو کې چې د دین علم حاصلې او په خپل نوکري نه کوي، نو بیا زمونږ زړه تنګېږي چې په زما پیسې په ده ولې لګي، نو په دې زړه نه دي تنګول پکار. او زمونږ دا خیال وي چې د نوکري نه کوم رزق به نه رزق د الله وعده کړې ده. ټیک ده نوکري هم کول پکار دي، خو که څوک الله دین د پاره ځان وقف کوي نو هغه تم کوز نظر ندی کول. علم سره مینه کول د خوشنصیبی علامت ده او علم سره نفرت کول د بدبختی علامت ده. دا د ابن القیم قول ده. او د آخرت تیارې د پاره علم حاصلول ډیر ضروری ده. الله تعالی وی واتقوا الله واعلموا انکم ملاقوه. الله نه یریګا او یریګه د الله نه او په شی چې تاسو هغه الله سره ملاویدونکي یې. او قیامت کې به ټولو کې اهم سوال کم چې یو 15 سوال به کیږي کنه چې نه سو پر جواب نه ورکړي نو د انسان قدم بنشي خوځې دي. تا یو حدیث کې راغلی دی نو آی کې یو سوال څه دی چې تا کم علم حاصل کړو او چې کم علم دې حاصل کړو پاغه دې عمل سونه کړو. یو بل حدیث کې دی چې علم د جنت ته بوتلو والا لار تاسو لدر کوي. من سلک طریقا یلتمس فیه علما سهل الله به طریقه الى الجنه. کوم کس چې د علم لټولو د پاره پس لار روان شي الله غله د جنت لار آسانه کی. دا د صحیح مسلم حدیث دی. یو بل حدیث کې دی چې فرشتي طالب علم د رضا د پاره خپل وزر خوري کی. علم د خوراک سکاک نه زیات ضروری دی. امام احمد بوي چې خلکو ته د علم ضرورت د خوراک سکاک نه زیات دی، ولې چې انسان پر ورځ کې یو یا دو ځله د خوراک ضرورت پیخیږي هغه ته، خو د علم ضرورت دومره ځله هغه ته پیخیږي څومره چې د هغه د ساګانو شمار دی. یعنی هر وخت هغه ته ضرورت وي، ځکه چې هر وخت هغه څه فیصله علي زه سو کم زه سو نکم زه دلته لاړ شم زه دلته لاړ نشم زه دا خبره وکم زه دا اونکم. نو د علم دیوا هر وخت مونږ سره کېدل پکار دي. نن سبا خو ډیوی نشته کنه ټورچونه دي ځټیک شو د علم ټورچ هر وخت پکار دی چې مونږ سره وي او بیټریانې ولا تازه کوي. په زړو بیټریانو ټورچونه نه چلیږي، نو هر وخت کې علم زده کوي. کم نوې لیکچر راشي کم نوې کتاب راشي مستند علم ذریعونه حاصلوي چې موږ ته پته ولګي چې صحیح لار څه ده او غلط څه ده. بل خبره ده چې علم حاصلولو د پاره ستاسو غرض څه دی دام کتل پکار دي. ستاسو غرض ستاسو مقصد هم ټیک کېدل پکار دي. ټولو کې اول خالصتا د الله رضا د پاره علم حاصل کې، ولې چې شهرت د پاره نوم د پاره نامورې د پاره علم حاصلولو والو په قیامت پرس ټولو کې لوی ټولو کې اول حساب وي. د یو حدیث مطابق دی چې قران علم چې څوک حاصل کې غنه به تپوس وکړي شي چې تا د الله نعمتونه تا ته ملو شو تاسو کړ، هغه وایي چې ما علم زده کو او مې خود ما د قران قرات کړو. الله تعالی به وایي نه تا دروغ ویلیو، تا علم دې لپاره زده کړو چې خلک تا ته قاری وایي عالم وایي سکالر وایي. نو هغه د پاره به حکم ورکړي چې د راخ کې او پړ مخې په دوزخ کې وغورځوي. نو علم حاصل کې خو نیت ټیک ساته او نیت څه پکار دی الله رضا کول. دویم مقصد څه پکار دی چې د علم وی چې نور خلکو ته د دې دعوت ورکړي. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني. دې ته وایي چې زمام دا لار ده چې زه الله طرف ته خلک را بلم پوره بصیرت باندې او په خپلم زم
او چې چا زما پیروي کړې ده اغي هم یعنی ای ټول دا لار ته داغي چې خلق علم درابلی. علم باندې فخر او غرور نه، کبر نه بچ کېدل پکار دي او جهالت نه موږ ته نفرت کول پکار دي. قران کې ګوري راځي بل اکثرهم لا يعلمون، دا اکثریت علم نه لري. د څه شي علم نه لري؟ د خپل د خالق معرفت. ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض، او کتا سوینه د پوسو کې چې زمکه او اسمانونه چا پیدا کړل ای داړو پته نشته. څوک به مدر نیچر، څوک به دا خو په خپل شو بیگ بینګ تھیری، ځکه خو ایتھیسټ جوړ شو چې کوم په الله کې یقین نه لري. لا علمي د شرک باعث جوړیږي. جعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغیر علم. اغي جناتونه د الله شریک جوړ کړل، حالانکه موږ الله اغي پیدا کړیو او بیا د بغیر علم هغه د پاره لونه او زامن ولا جوړ کړل. یو بل خبره دام دا چې څوک علم نه لري او عام خبره والی او غي ته وی چې دا حدیث ته نو هغه د پاره ګوري نبی صلی الله علیه وسلم ویلی دي چې څوک په ما درو جوړ کی هغه د خپل کور په دوزخ کې جوړ. او هغه ولی تا وی چې دا حدیث ته څه خبره بووري، ضروری نه چې بده وي، خبره وي او به چې دا حدیث رسول صلی الله علیه وسلم ویلی دي ولی چې سره علم نشتا. ټیک شو نو چې سو پورا شور نه پورا یقین نوي خبره ته حدیث موایه. لا علمي د نفاق علامت ته. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو چې دوه خصلتونه داسې دي چې کوم منافق کې چره هم نشي جمع کېدي، یعنی یو پکې کېدي شي خو دوه یو ځای نشي کېدي. او هغه سدي اخلاق او د دین پوها. نو علم نه لري کېدل د غفلت سبب دی. انسان بیا دنیا طرف ته روان شي، اخرت ته ایر شي، د الله مینا کم شي، سنت پیروي کم شي او زړه کلک شي، په زړه مهر لګيږي او انسان په غافلانو کې شمار کیږي. جاهل انسان په خپلم بیلاری کیږي او نورم گمراه کوي او لا علمي اختلافات هم پیدا کوي. قران کې راځي ومن الناس من يجادل في الله بغیر علم ولا هدى ولا کتاب منیر. خلکو کې بعضی داسې دي چې کوم د الله په باره کې بغیر د علم، بغیر د هدایت او بغیر د کتاب بحثونه کوي، جګړې کوي. نو خامخا د دین په معاملې کې بحث او مباحثه د بدبختۍ علامت ده. علم نه لري کېدل د وجنه ژوند هم تنگ شي. ومن اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا. او چې چا زما د نصیحت نه مخ واړو بشکا ته هغه معیشت گزران بگران شي. یعنی هر څه ور سره وی. دا د سورۃ طه 124 آیت ته. انسان سره هر څه وی خو انسان به خوشاله بیام نه، زړه به پرسکون نه وي. نو انسان چې کله د علم په مجالس کې او د خلکو د صحبت نه لري شي نو اغي په زیسو شي شیطان او بد مرګري، خراب مرګري دای زیواخ. ځکه چې قران کې ویلي دي ومن يعش عن ذکر الرحمن نقيض له شیطانا فهو له قرين. او څوک چې د الله د یاد نه ځان روند کی، غفلت کی، نو مونږه مسلط کو پاغ باندې یو شیطان، نو هغه مرګري جوړ شي. او هغه څه کوي بیا هغه شیطان په نیغ لارې باندې راتلو ته نه پریدي. ورته وی چې علم زکه نو سبب ملو شي تا د قران علم سره زده کې سبق او درس لسله سي خو بس په خپل کور کې وایا کنه. نوکری زیاته ضروری ده، دنیاوی ډیګری ضروری ده. علامہ ابن الجوزی وی چې یاد ساته چې د ابلیس د خلکو باندې اولنې ټولو کې اولنې دوکه دادا چې اغي علم نه ودري، یعنی علم ورته مشکل جوړ کی. ورته چې دی عمر کې به سې زده کې روزانه به د کور سو کوزي ونه کور کې نه اوس څه فائدہ ده. قران خاصم درځي. نو وی د ابلیس په خلکو ټولو کې غټه دوکه دا چې هغه د علم نه ودري، ولې چې علم نور دی. او چې کله هغه د علم دیوي مړی کی نو بیا چې څنګه غواړي په تیارو کې باغی تیندکونه خوري. لکه چې تیار شي کنه نو شپې کې مونږ په خپل کور کې چې کوم کې مونږ سحر ما خام ګرځو مونږ تیندکونه نو دک سیاغه کوي. لا علمه په وجه د قبر په سوال او جواب کې مشکل راځي. چې علم نوي نو قبر کې به کوم سوالونه کیږي دای جواب هم بیا څوک نشي ورکوله. نو مونږ ته ټول وخت دعا غوښتل پکار دي ربي زدني علما، ای زما ربا زما په علم کې اضافه وکا. او د دې آیت په منظر دا دی چې جبرائیل علیه السلام چې وکړه وਹੀ راوړه نو ورسره به دا آیات رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسره دوراول، ورسره به وی چې چرته ما نه هیر نشي. نو الله تعالی ورته وی فتعالى الله الملك الحق ولا تجعل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحيه وقل رب زدني علما. نو سوي چې زرمکه و قرآن سره چې سو پوری دا قرآن
نازل کېدل مکمل نشي، د دې نزول پورا نشي، نو ته پکې تلوار مکوا او ته وایا چې اے الله مال زما علم زیات، ولې چې علم یریدو یره خو زمونږ ټولو ته وی کنه. نو بیا دا غي علاج دا دعا ده چې کله زمونږ نسی ایریږي نه یادېږي رب زیدنی علم ډیر ډیر وایي. او دې ځکه د علم نه مطلب علم نافع دی. ګوري ابن القیم وی چې څومره پریشانه او څومره د نقصان خبره ده چې انسان بعضې خپل وخت د علم حاصلولو کې ولګي او د حل کې دنیا نزي چې هغه د قران په حقیقتونو او پوي شوی نه او نه دغه په ځل باندې د قران راز او معنی واضح شوی. د ټولو کې غټه خساره نقصان څه دی؟ د دین نه جاهل کېدل او صرف د دنیاوی علوم ماهر کېدل. ابن مسعود رضی الله عنه چې بدايت وین او غبوي اے الله زما علم زما ایمان او زما یقین زیات کا. ابن تیمیه بوي چې ایمان او د علم نعمت نه علاوه د دنیا یو نعمتوم د آخرت نعمت په شان نه دی. موسی علیه السلام دعا مبد ته یادوي. مونږ هر ورځ سبق شروع کولو ناول کو رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اے زما ربا زما سینه کولاو کا، زما سینه پرانیزا او ما د پاره زما کار آسان کا او زما د جبې غټه کولاو کا چې خلک زما په خبره پوه شي. علم د پاره سینه کې ولاویدل ډیر ضروری دی. او دا دعا موسی علی السلام آی وختوا چې کله هغه فرعون مخه ته دعوت توحید ورکول روانو، چې کله سینه کولاو شي سکیږي پریشانی ختم شي، الله باندې اعتماد زیات شي او کورونو کې سکون راځي. چې کلم دعا کوي ورسره دا دعا هم کوي اللهم انی اسالک علما نافعا واعوذ بک من علم لا ينفع. اے الله تا نه د فائدمند علم سوال کوم او فائدہ نه ورکول والا علم نستا پناه غواړم. اللهم انی اسالک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اے الله زتانه د فائدمند علم سوال کوم، د پاک رزق او د قبلیدو والا عمل سوال کوم. نبی صلی الله علیه وسلم با د فجر منځ نه پسته دا دعا وغوښته. پاکیزه رزق د حلال ګټې نه ملاويږي او مقبول عمل هغه دی کوم چې د الله د رضا په مطابق کیږي، د سنت مطابق کیږي، د احسان په درجه کې کیږي. یو بل دعا هم دا اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني ورزقني علما تنفعني به. اے الله ما ته فائدہ راکا غي سره چې کوم تا ما ته خودلې دي او ما ته هغه څه وخایا چې کوم ما ته پر فائدہ مند وي او ما ته هغه علم عطا کا چې کوم ذریعہ سره ما ته فائدہ را. شپږم دعا ده اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اے الله زستا پناه غواړم دا غي علم نه چې کوم فائدہ نه ور کوي، هغه زړه نه چې کوم یریږي نه او د ای نفس نه چې کوم مړیږي نه، یعنی د یړو خواهشات نه ختميږي او د دعا نه چې کوم قبليږي نه. دې سلور شیزونو کې مبتلا کېدو سره انسان د علم نافع نه محروم پاتې شي، چې زړه نه یریږي، چې نفس نه مړیږي، چې دوا نه قبليږي او داسې علم کې بندولګي چې فائدہ نه کوي. نو کدا شیزونو شنو بیا انسان علم نافع نه محروم پاتې شي. نو خلاصه صد د نننی سبق چې د کائنات اولین او عظیم دولت چې کوم آدم علی السلام ته ملو شوی هغه د علم دولت. علم په طلب کې چره وقفه راتلو ته پرې دی، بریک مو کوي، بیا هم شیطان په بلې لارې روان. امام احمد بن حنبل به 80 کال عمر کې وی قلم او دوات په لیولیو او چې کله به خبر شو چې په خار کې سنوي عالم راغلی دی نو په دې کوسو کې به منډه والے غته به ځان رسو. او نن زمونږ هیڅ څه دی، زمونږ شوق څه دی، نو مونږ به دعا کوو چې اے الله زمونږ شوقونه بدل کې، مونږ ته د فائدمند علم هرسو لګي. اے الله ورکیدو پوری مونږ ته د علم حاصلولو اخیری سا پوری مونږ ته د علم حاصلولو توفیق راکې. آمین ثم آمین. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر سسٹر عائشہ، ماشاء الله بارک الله فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سما په غوښندو امید چې خبر ان شاء الله رومې دې پوښي وې ډیر آسان سبق ته الحمدلله دوباره د ویلو ضرورت نشته ځکه چې علم حاصلولو لپاره موږ غالي ډیر الحمدلله علم حاصلو او ډیر آسان انداز کې موږ پېښ شو حدیثونه الحمدلله خپل شو چې کوم حدیث دی ولې خلک علم حاصلې څه د پاره څه فائدو شي او علم حاصلولو لپاره څه کول دي او څه احتیاط کول دي. علم حاصلول آسان کار نه دی، د لپاره همیشه اخلاص او یقین پکار دی، د لپاره عاجزي پکار ده. څوک چې چا کې چې عاجزي هغه ته علم حاصلول آسان شي او چا کې چې عاجزي نه هغه نشي زده کولای. وجه دا ده چې مخکې نه بزن کې دا دي چې نه
مال راځي زه ډېره پوه یم هغه خلک نشي زده کولی. الحمدلله داسې یو نظر له شاندې به وګورو سرسري چې علم حاصلول څه فایده ورکوي او علم حاصلولو دپاره دعا ولې ضروري ده. دعا ځکه ضروري ده چونکې دعا سره تقدیر بدلېږي. بعض خلک داسې دي چې هغې الحمدلله ډېر کم داسې چې لکه هغې الله پاک بس تیار کړي د مخکې نه چې څنګه کلاس ته راشي فورا په خبره پوه شي الحمدلله. او ډېر داسې چې هغې دپاره د دعا ډېر سخت ضرورت دي. هغې بیا کوششونه کوي دعاګانې کوي هغې دپاره. او دعا بیا یو داسې خبره ده چې دا صرف د الله نه غوښتل کېږي او صرف الله پوهېږي چې چا له څه ورکول دي څنګه ورکول دي. الله تعالی ډایرکټ هم خلکو له ورکولی شي. صرف الله تعالی د انسان عاجزۍ ته ګوري. بل دا چې دا ډېر قدردان ذات دی قدردان ذات کلام دی دا داسې په اسانه څوک نشي اخیستی. الله فرمایي دا عام کتاب نه دی دا خاص کلام دی. دې دپاره به تاسو باقاعده جاړئ ما ته به دعاګانې کوئ کوششونه به کوئ وخت به ورکوئ قربانۍ به ورکوئ فی سبیل الله الله هغې به تاسو ته یادېږي. الحمدلله خو چې چاته میلاو شو بیا ډېر شکرونه پکار دي. او شکر دې ته وایي چې انسان بیا هغه نعمت استعمال کړي. علم میلاوېدل ډېر غټ نعمت دی او نن سبا فتنو په دور کې خو بیا ډېر غټ نعمت دی. الحمدلله چې د چا په خوله باندې الله نوم راشي یا هغه آخرت خبرې کوي یا هغه قرآن وایي یا چاته ښایي یا زده کوي یا دې له وخت ورکوي دا ډېره غټه خبره ده. الحمدلله الله دې موږ ټولو نه قبول کړي الله دې موږ له مزید توفیق راکړي انشاءالله. او علم نافع دپاره کوشش کول چې چاته انسان ښایي بیا یعنی اول خو بخپله زده کول انشاءالله صحیح طریقې سره په دې نیت چې الله رانه رضا شي آخرت مې ښه شي انشاءالله. او بیا خلکو ته ښول کله هم چې څوک چاته علم ښایي هغه ته پخپله یاد شي یوازې چېرته نه یادېږي. خطره دا د شیطان به دې بل طرف ته کړي الله مه کوه او علم به درنه پاتې شي ضایع به شي. ځکه الله تعالی فرمایي که نه علم نافع وغواړئ چې تاسو له فایده هم درکړي مطلب دا دی تاسو پخپله هم زده کړئ او خلکو ته یې وښایئ انشاءالله ستاسو آخرت هم ښه شي او د هغې دپاره عام خلکو ته فایده ورسي بیا هغې نه او ستاسو دپاره صدقې جاریه هم جوړه شي انشاءالله. نو علم دپاره دعاګانې ډېرې کول مختلف دعاګانې الحمدلله سسټر عایشه وښولې موږ ته او ډېرې اسانې دي که چېرې موږ یې روزانه وایو ډېره به ښایي. او دا کارډس کې میلاوېدی شي که موږ ګورو کتابونو کې میلاوېدی شي انشاءالله څه پکې مسنون دي څه پکې قرآني دی رب زدنی علما. نو انشاءالله دا به غواړو که خیر دې دپاره اخلاص او یقین په دې امید سره چې الله شته یې زما اوري انشاءالله. نو ډېر څه دغه نه دی هېڅ قسم مشکل په دې کې نشته انشاءالله. او دین علم حاصلول ګورې واجب دي. مثلا علم د دې لپاره که نه چې لکه موږ وپېژنو چې عبادت څه ته وایي عبادت څنګه کول دي حرام حلال کې فرق څنګه کول دي دیني احکامات څه ته وایي لین دین به څنګه کولی لباس یعنې کپړې کالي دا څنګه چول دي فرایض کم دي څنګه پوره کول دي د کم څیزونه موږ الله منع کړي یو کم خبرې کول دي یا جنت ته تلل په څه طریقه دي دا ټولې لارې الحمدلله په دې علم کې دي. او علم کې بیا قرآن حدیث دواړه راځي د دواړو منل دواړو باندې ایمان ساتل انشاءالله. اور بله دا فایده ده چې علم حاصلول چې دي دا څه فایده کوي انسان ته دنیا هم ښه شي د خلکو الحمدلله. اول خو دا چې دنیا کې اوسېږو نو انسان د خپل ژوند مقصد وپېژني چې زما ژوند لکه با مقصد شي انشاءالله او ژوند کې اساني هم ډېره زیاته راشي. که مشکل راشي هغه ته پته ده چې حدیث کې بیان شوي دي چې که چا باندې مشکل راشي هغه صبر کوي نو آخرت ور الله ښه کوي جنت کې ور اجر ورکوي ګویا هغه ته حوصله میلاو شو. او د شیطان د فتنو نه انسان بچ شي الحمدلله د جهالت د تیارو نه لړ شي. څنګه چې مخکې موږ علم نه حاصل کړی موږ به جهالت په تیارو کې نښتي او هغې ته دور جاهلیت ویم کله چې موږ علم نه واخیستی نو موږ به ځان له دعا کوله بلکې یو ورځ ما ډېر زیاته فیل کوو چې لکه یا الله زه تا نه څه غواړم زه تا نه څه وغواړم یقین وکړې زما په الله باندې یقین هم نو چې الله داسې شته څوک چې د مطلب چې دعا قبوله کړي نعوذ بالله چونکې موږ علم نه حاصل کړی موږ نه پېژنو الله شته که نشته. زما په ذهن کې دا و چې دنیا کې به صرف تیری د نور هېڅ شی نشته خو چې الله پاک چاله ورکوي نو هغه بیا ورکوي. او एकदम بس چا داسې ما ته څه خبره کوله دیني هغه په ما ډېره زیاته ښه ولګېده بس هغې نه بس ما دعا کوله ما یا الله ما ته نشته بس چې ته څوک یې څنګه یې خو دونه راته پته ده چې ته کولی شي او زه ستا نه د دعا کوم او رب اشرح لي دعا راته چا وښوله دا مې شروع کړه الحمدلله دا یې نه پس موږ دین طرف ته رالو ډېر ګزارو شو ډېر ښه شو الحمدلله. باقي زموږ کار دی اوس ایمان خیال ساتل علم حاصلول او دا خلکو ته رسول. اوس الله تعالی فرمایي اوس ستا امتحان دی علم الله راکو الحمدلله الله به راکوي ورسره کوو انشاءالله کوشش به کوو. نو الله دې رانه قبول کړي او الله دې رانه توفیق نور راکړي انشاءالله. موږ ټولو خویندو له ټولو مسلمانانو له یو خبر یاد ساتل چې دین علم یو داسې شی دی دا چې بنده ځکه هغه بنده بیا په ارام نشي کېناستی هغه کوشش کوي چې خلکو ته یې هم ورسوو چونکې دا دی داسې علم دا دی هم د دې دپاره چې اخلاص سره خیرخواهۍ سره خلکو ته په ارام په مینې سره او حکمت سره ورسېږي انشاءالله. څنګه چې دا بعض خویندې الحمدلله کوشش کوي قریب و مجیب کلاس داسې نور کلاسونه دي ولې هر بنده خپل کوشش کوي خپل حق ادا کوي نو الله دې ټولو نه قبول کړي الله دې مزید نور هم توفیق راکړي الله طاقت صحت راکړي چې موږ نور هم انشاءالله خلکو ته ورسوو. نو دعا وکړو لږ شانتې جزاک الله خیر او دغه دعاګانې دي کوم چې دا رب زدنا علما اللهم فقهنا فی الدین اور ربنا لا سوري
اللهم اني اسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. دا دعا په نبی صلی الله علیه وسلم سهار ماقام وی موږ له پکای چې هر مازه نه پس ویل شو ان شاء الله. اور داسې قرآن تلاوت نه پس مونږ نه پس چې کوم دعاګانې موږ کوي کې موږ غواړو ځکه چې الله هغه ټایم کې ویل غواړي کوم ټایم چې قبولیت ټایم ان شاء الله. نو الله دې رانه قبول کړي، الله دې رانه کوشش راکړي، د توفیق راکړي ان شاء الله چې نور کوششونه وکړو که خیره. صحیح ده، جزاکم الله خیر. که څه ویل غواړئ یا په یو حدیث نه پوه شوي، یو آیت یا څوک دعاګانې غواړي ان شاء الله دعاګانې موږ وایس میسج کې هم تاسو شیر کړو، تاسو ته نور هم اسانه شي ویلو کې ان شاء الله. او دین معاملې کې څه قسم شرم نشته، دا یاد ساتئ. که څوک شرمېده چې مال نه راځي زه تاسو